لو سپیکرو موږ په لو سپیکر اعلان کاو نو پوخا چې لو سپیکر نو موږ به ډمامه کوله چې څوک سره واورئ او میاشت لیدلې شوې ده یا سبا به زاري دا د زمانې خپله طریقه چې خلق به څنګه راجمع کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا طریقه وه چې یو سړی به غر ته وختو او اعلان به یې وکړو وا صباحه کپړې به یې ویستې ځان به یې بربنډ کو نو چې یو سړی بربنډ ته سار وینې په دې پورې ډېرې ولاړي نو ټول خلق به الرټ شي چېرې څه چل دی نو رامنډې به کي جو خلق به راجمع شي د خلقو راجمع کول مطلب دی او د هغې دقه یو طریقه ده پوخا مونږ چې به ډمامه کولې څوک سره واورئ پلاني ځای ته راجمع شئ ځکه چې سپیکر نه و بیا چې موبایل راووتو جو مونږ اوس دغه ورکو نو ابراهیم علیه السلام نه مخکې وروستو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کاو نو څه چلې وکړو د صفا غر ته وختو او هلته یې وا صباحه ناجایز کار یې وکړو او ناجایز پکې څه کپړې ایستلو زر بربنډولو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ونه کړو نو چې کله خلق راجمع شو نو خلقو ته ویوي و دلیل ورکوي د دې غره نه اخوا په تاسو باندې څوک حمله کوي که زه رته وم تاسو به یقین وکئ هغوی وی تا چېرته دروغ نه دي ویلې موږ به وکړو نو هغه ورته یې زه رته وایم چې یو خدای دی دا بوتان هېڅ نشي کولی نه ابولهب پسې راپاڅېد وی تبت لکه ابا اجعل هذا جماعتنا نو اوس ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دی په عراق کې پیدا شوی نو دی اوس په عراق کې خدا دغه نه و صفا مروه نه وه نه هلته به څه کوي هغه کار وکړه چې خلق خبر شي او راجمع شي تو ته خبره وکړي نو 9/11 به بیا کې 9/11 وی څه ته وایي وی په امریکا کې 2 ټاورو او امریکې والا هر چا چې و نو د اسامه خلاف و د افغانستان خلاف و د عراق خلاف و د لیبیا خلاف و ایکشن اخیسته دي نو بانه به ګورو جو 2 ټاورې دي هغه راړتاوې کا بیا په ټوله دنیا کې خوره کا چې مسلمانان دهشتګرد دي بیا خپل کار وکړه ابراهیم علیه السلام هم حقه چلو کو هلکان پسې خپل ملګري راله وی یاره میلې له نه ځو نن زمونږ میله ده نو ده چې داسې کتلي چې یاره ښه موقع ده او زما پیغام به رسي نو هغو ته یې څه وي اني سقیم یاره چې زما طبیعت ښه نه دی زه ستاسو سره نشم تلی جو هغوی تلي فتولوا عنه مدبرین اتې لاړل چې لاړل نو دوی چې رشه اوس دا موقع ده جو هغې بوتخانې ته ورغلی او ټول بوتانې په 9/11 په شان دړې وړې کړي دي نو د دې 9/11 د دې ټاور سره به دغه د خدای مینه نه وه او د هغو خو د هغې سره د خدای مینه وه چې هلته خبر شوي دي نو څه ورته وایي الیه یزفون په پویه را روانو لکه څنګه چې اس په منډه ځي من فعل هذا بآلهتنا نو اوس ابراهیم علیه السلام ورته موقع تلاش کړې ده نو هغه ورته وایي هغه یو یې ترې پرېښی نو د هغه د پاسه هغه تبر یا هغه لوړ چې په کوم یې ایښي نو هغه یې درته وګورئ نو بل فعله کبیرهم هذا د ده نه تپوس وکئ نو هغه ورته ته خبر نه چې دې خبرې نشي کولی نو هغه ورته چې خبرې نشي کولی تاسو ورته خدایان ولې وایئ چې دې تاسو ته ال نشي ویلی نو د دلیل په بنیاد بیا هغې کچه کړل چې هغې کچه شو خبره په ټوله دنیا کې خوره شوه وی د اخري ایکشن اخیستی دی راځئ چې د خلاف اخري ایکشن والو اخري ایکشن دی چې دی به سول غواړي جو یې اور ته یې ورته وکئ هغه وی زه د اور نه نه یریږم نو د ابراهیم بل سنت دا دی چې د هیڅ قسم له ازمایش نه یریږي نه یو خس نه یریدو او بس دې اور ته به دانګې وی زه ورته په خپله دانګم خلق وی که نه وایي په هغې توپه کې کېښوده یا ټالې وله واچاو او په هغې باندې اور ته لاړ خو اقبال پې ښه خبرو نه اقبال څه وی بې خطر کودو پړه آتش نمرود میں عشق پخپل وردانگلیو عشق ہے لب بام محو تماشای لب بام ابی ابراهیم د اور نه یریدو وی جبریل ته الله وی چې زر ځان رسوا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره جبریل نه تاسو کو چې ته چرته ټینشن کې راغلی چرته داسې پریشانه شوی هغه یو چې په څلور موقعو باندې ډېر پریشانه شوی وی څه وی یو چې ابراهیم اور ته اچاو اما ته خدای وی ادرک ابراهیم چې ابراهیم د نه ګورې خراب نشي نو ما پسې ځان نه رساو او یو چې یوسف علیه السلام یې کوی ته ارتاواو نو ما ته الله وی چې ګورې چې یوسف خوږ نشي نو زه ډېر ټینس په منډه بې ځان نه رسولی او یو چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام یې ذبح کاو نو ما ته الله وی چې ادرک اسماعیل تادي کوه چې اسماعیل باندې مخکې شي ګډ دې رسولی او څلورم نمبر چې کله د احد په جنگ کې ستا وینه ځمکې ته تویېده نو الله ما ته وی چې دا وینه ګورې که ځمکې ته لاړه نو په ځمکه به بیا یو شی هم زرغون نشي
نو زه زر دا څلور مقدس وي چې زه ټینس شو. فرشته چې راغلی د ابراهیم ته وی یره موږ ستاسې امداد کولی شو، دی اوس اور ته ارتاو شوی دی یا اور ته ارتاویږي. نو هغه ورته څه وایي اما الیکا فلا حسبي سوالی علمه بحالي، تا ته مې کنډو نشته چا دپاره چې دانګمه هغه مایي دي. نو الله ډایرک ورته وی یا نارکونی بردن و سلاما علی ابراهیم. نو کم خلق چې قربانی کوي الله یې بچ کوي، او کم خلق چې په شا تختی الله یې ګیری. وی دا څه چلو شو؟ وی د نن یو څو ورځې مخکې په 10 مئی باندې چې کله ستا فوجیانو د شپې فیصله وکړه چې موږ به قرباني ورکو، نو بیا چې ستا د فوجیانو هغه پایلټانو په ډیث رجسټر باندې دستخط وکړو چې موږ به قرباني ورکو، نو چې لاړل نو په 3 نیمې ګنټې کې پاکستانی د زیرو نه هیرو کو، او په ټوله دنیا کې خلق اریان دی چې رافیل طیاره یې عمر ته وکړې ده، او د انډیا د مودي هغه نشیم ختم کړې ده، او نور خو څه کې خو ټرمپ یې صفت کوي پاکستانی قابل لوک ہے. دا ولې دی قرباني ورکړه؟ چې چا قرباني نه ورکړې نه څوک د موسی علیه السلام قومو. موسی علیه السلام ورته وایي دلته کې یو کلی دی ځای چې ورشو، نو هغې ورته څه وایي ان فیها قوما جبارینا، دا خو زورور قوم دی، لن ندخلوها تر ما دامو فیها، چې تر څو پورې پکې دي نو مونږ خو نه ځو. فاصحب انت وربک فقاتلا، ته لاړ شه خپل رب د ځان سره بوځه هلته جنګ وکئ. نو چې هغې لاړ شي نو بیا به ورته مونږ ځو. بزدلي وښوه، نو 40 سال بیا هغې ګیر چاپېره ګرځېدل. نو دغه رنګې که ته بزدلي ښې نو که فرض که په دې موقع زموږ فوجیانو دا نرتوب نه وی ښولی، پته نه چې موږ به څومره د بارت ته لاندې وخت تېرو. خو د قربانۍ برکتو چې نن هر سړي دغه چې د سر اوچت دی او غاړه نیغه ده چې دا موږ هغه قوم یو، وی هغه چین اریان دی چې ما خو دا کم دغه چې رخ کړی و دا تیاره، زه خو نه خبر چې دا دوره د کار ده. وی دا تیاره ستا د کار ده، خو دې له پاکستانی پایلټ پکارو او پاکستانی جذبه پکارو. نو چې کله د موسی علیه السلام قوم جذبه ونه ښووه نو ذلت یې ملګری شو. نو دې وجې نه زما ستا دپاره دا سبق دی چې ابراهیم علیه السلام جذبه ښوولې وه، پاکستانی فوج په 10 مئی جذبه وښووه، او دغه رنګې د فلسطین مجاهد جذبه ښوولې ده، د افغانستان مجاهد جذبه ښوولې وه. نو چې کله ته جذبه وښې نو ګټه به کې. نو دا زما ستا دپاره بل سبق دی چې ابراهیم علیه السلام ورته ودانګل، جذبه یې وښووه خو دباو نه شو. بیا چې ورته وی چې ته اوس ځه، دغې ځای نه را روان شو، د عراق نه چې را روان شي او سړی شام ته راځي، د حافظ الاسد چې پکې و، د دې نه پس بیا د فلسطین ته راځي، د هغې نه پس بیا مصر ته راغی، او هلته والله هغې بادشاه خپله یوه شهزادګۍ ورکړه چې هاجره نومې و. اوس ابراهیم علیه السلام د الله په اجازت هجرت کوي، او خدای پاک ورته وایي، نو خدای پاک ته وایي رب هب لی من الصالحین، خدای کور والا خو دې را کړې ده خو بچی مې نشته. نو الله وی فبشرناه بغلام حلیم، ما ولا داسې بچی ورکو چې هغه ډېر زیات بردباره و. دا بردباره بچی چې هغه له ورکو اسماعیل علیه السلام دی. ایج ته وګورئ، ایج ډیفرنس ته د ابراهیم علیه السلام عمر تقریبا 100 سال دی، 87 سال کې د واده کړی دی، او د هغې بچی عمر چې کله پیدا شو بیا شو نو 13 سال دی. نو په دې وخت کې د دې پیدایش نه پس چې لا کچ دی، نو الله ورته وایي چې ته او دا ښځه دی دا بوځئ، او په حجاز کې کوم ځای کې چې خانه کعبه به جوړیږي هلته به یې دقه شان پرېږدئ. نو دا بله قرباني ده چې هغه خدای پاک ته نه وایي چې خدای پاکه زه یې پرېږدم. نو دلته خو ډېر شی شرمخان دي، دلته خو ډېر شی ماران دي، دلته خو لړمانان دي. زه خو چې ما ته اوس حج له لاړ شو، او په مکه کې په هوټل کې خپل واړه پرېږدو، او موږ طواف له لاړ شو، نو زموږ سره څومره غمي چېرې څه چل به شوی. بیا دا موبایل چې ورسره نه موږ سپیشل موبایل ولا والا چې ټلیفون ورته کوي چې ته کوم ځای یې. ابراهیم علیه السلام خپل بچی خپل ټبر هلته پرېږدي. دا ولې الله وایي دا بل امتحان پې ما راوست چې اوس درته پته ولګي دا بل پیپر دی او دا د مشکل پیپر دی. نو چې کله هغه هلته پرېږدي نو هغه ښځه غریبه او هوښیاره ده، نو هغه ابراهیم ته وایي الی من تکلنا یا ابراهیم. ابراهیم په دې خوشي کې موږ چا ته پرېږدي، دلته خو نه اوبه شته، ما په تیلی کې لږې اوبه راغستې دا چې خلاصې شي، دا وړوکی به څڅکې زه به څڅکم او خرو به څه. ابراهیم علیه السلام ولا جواب نه ورکوي.
هغه غریب ورته بیا وایي الی من تکلنا یا ابراهیم، موږ دې چا ته پرېښودو؟ چې 3 پیرې ورته وویل د جواب ورنکړو، نه هوښیاره وه، نو هغې ورته دغې ځای نه وی الله امرک بهذا، خدای راته ویلي دي. ابراهیم په دقې موقع ووی الله امرني بهذا، خدای راته ویلي دي. هغې ډېره د حوصلې جواب ورکړو فیض الله یضیعنا الله، خدای به اوس موږ نه ضایع کوي، چې خدای راته ویلي دي دې ته ایمان وایي. په ابراهیم دا غټ ټبر په الله دومره مضبوط ایمان دی چې نه دلته اوبه شته نه دلته د خوراک څه شته، او دې دلته پرېږدي او دلته ټول بیړې وغیره ډېر